سورة البقرة آية نمبر 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى آخر الآية. رونو الله تعالی په دې آیات کې د يهودو یو لوی خباثت ذکر کړي او هغه دا دی چې دی يهودو اصل کې نبی له صلوات و سلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو مخکې په دې مدینه منوره کې د يهودو ډېرې قبیلې اوسېدې، بنو قینقاع، بنو نذیر او دغه شان د کې نور قبایل هغه پکې اوسېدل. نو په مدینه منوره کې مشري چې کوله نو هغه يهوديانو کوله، کعب بن اشرف او حوی ابن اخطب او دې کسانو مشري کوله. او چې کله نبی له صلوات و سلام هجرت وکړو مدینه منوره ته، د نبی له صلوات و سلام کردار ته او سیرت ته چې خلق وکتل نو ټول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته متوجه شو، تر دې پورې چې د يهودو خپل خلقو با اکثر په نبی علیه السلام فیصله کولې. نو دې مشرانو دوی داسې وکړل چې خور ته پته و چې دا پیغمبر علیه السلام په حق دی، او د دوی چې کوم علماو هغوی ته هم پته و چې په تورات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صفتونه ذکر دي. او چې کله به د مشران نه چا تپوس وکړو چې یاره په تورات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه صفتونه دي یا د قرآن مجید احکامات څه دي، نو دوی به راولګېدل او دا حق په ایسته پټ کو. او وجه څه ده؟ وجه دا چې ویشترون به ثمنا قلیلا، لږې غونډه کې پیسې به اخیستې، تحفې تحایف به ورته میلاوېدل، نو دوی به د دې په بدل کې لږې پیسې اخیستې. یو دویم دا دی چې دوی به د تورات په آیاتونو کې غلط تاویلات کول. لکه یو مسله په تورات کې ذکر وه، دوی به وی نه د دې مطلب دا نه دی، د مطلب دا دی. نو چې یو مالداره سړی و هغه ته به مسله اسانه کړه، اب ورله پیسې ورکړې او د به ورته ایسته دین بدل. والله تعالی فرمایي چې ګوره ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بشک هغه خلق چې هغوی پټوي هغه احکامات چې الله تعالی نازل کړي دي من الكتاب د کتاب نه، ويشترون به ثمنا قليلا او په دې باندې لږې پیسې اخلي. نو یو مطلب دا دی چې د یهودو بلې ډېر پیسې هم نه ورکولې، لږې تحفې تحایف پرې وله ورکول. دویم دا دی چې که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي او د دین یو مسله بل طرف ته شي، نو دا ټوله دنیا د دین د مسلې په نسبت کې داسې معمولي غونته کې ده. نو ځکه الله تعالی فرمایي ویشترون به ثمنا قلیلا، په دې باندې لږې پیسې اخلي او دوی به دا کار کوو. دیو جن علماو ذکر کړي دي چې دا د دې امت خلکو ته متوجه دي چې هغه خلک چې هغه د دین په بدل کې د شریعت په بدل کې پیسې اخلي او دین بدله او غلط تعویلات کوي، نو دوی هم په دې آیت کې هغه شامل دي. خو دې کې دا خبره لازم نه ده چې اکثر دا قاریان صاحبان خلکو ته قرآن مجید خي، یا مثلا یو انسان امامتی کوي او په هغې باندې پیسې اخلي، نو اکثر خلک وایي په دې باندې پیسې مه اخلئ، ځکه ویشترون به ثمنا قلیلا، لږې پیسې اخلئ. په دې مطلب دا دی چې ګوره هغه خلکو به په کتاب کې تبدیلي کوله، غلط تعبیرونه به یې کول، نو پیسې یې پرې اخیستې. او زموږ قاریان صاحبان چې خلکو ته سبق وایي یا موږ امامتي کوو، نو علماء عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله د بیت المال نه پیسې مقرر نه وي،
نو بیا د قران مجید په تعلیم باندې پیسې اغستل جایز دي. دغه شانته کې په امامتۍ باندې پیسې اغستل هغه جایز دي. البته هغه عبادت چې هغه د دې بغیر کیږي، لکه مثلا کټول امامان هغه پیسې و نه اخلي، نو ایسته کې د جماعتونو بشر شي. کڅوک مثلا قاریان صاحبان له پیسې نه ورکي، نو بس ایسته جماعتونو بشر شي، خلک به قران نه زده کوي بیا، ځکه دا غویم بچي، دا غویم اولادي، دا غویم خرچ کیږي. د څه نه د چې انسان مثلا هغه بس خاوري خوري. او تاسو به کتلی چې په دنیا کې څومره دا بجټ چې وس پاس شو، نو بده کې د هر چا اضافه وشو، د هر چا پیسې پکې شوي، خو د عالم د قاری د دې انسان پکې پیسې یو روپۍ پکې هم نشته. ولی بس ما وای دا د دوی کار کیږي، بس وای دی بتن درمو ولا. او د قشان د کې د استادان دی خبرکیږي نه، دی به پنشن کې لا تنخواه کې 100% اضافه کړی ده، خو بیا هم دوی احتجاج لتري دی او زمونږ دا شی چې نو لګ دی او موږ له یو روپۍ نه د مقرر کړی. ولې موږ به ملک نه اوسې، ولې زمونږ په ملک باندې حق نشته، موږ ټیکس ورکوو، موږ د بجلی بل جمع کوو، د ګیس جمع کوو، په روډ باندې شیزو پیسې جمع کوو، د موټر وې خرچ ورکوو، زموږ پکې یو روپۍ نشته. او چې عوام هم د قشانت کې شي، نو بس بیا خو دین باغیسته کې ختم شي. او دیو جن علماء کرام وایي چې کم عبادت دسلی چې باغی سره دین خرابېږي، نو کفایه کې تنخواه مقرر شي نو صحیح ده. البته چې کوم عبادت داسې دي چې هغې کې د شړېدو خطره نشته، لکه مثلا په مسجد کې اذان شو، نو په اذان باندې پیسې اخیستل ناجایز دي. د هغې وجه دا ده چې اذان د دې لپاره خاص یو سړی لازمي نه دی، خو بس هغه انسان چې هغه تلفظ صحیح ادا کولی شي او صحیح اذان کولی شي، بس هر سړی اذان کولی شي، دې کې څه نشته. امامت هر سړی نشي کولی. امامت دا د دې مسائل، د دې احکامات، د دې چې کوم شرایط دي، هغه په هر چا کې موجود نه، نو هر سړی امامت نشي کولی. ا دې وجه نه د امام تنخواه هغه مقررول پای کې ګناه نشته. مدرس له تنخواه ورکول دا جایز دي، قاری د قرآن له تنخواه ورکول جایز دي. دا علماء ذکر کړي. دا یو خبر به کې زمینان رااله تاسو ته وی چې ګوره ويشترون به ثمنا قليلا، او اخلی په دې باندې لګي پیسې. نو الله تعالی فرمای اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا خلق نخوري په خپل خېټو کې مگر ور. علماء وی چې دلته الله تعالی دې څه فرمایي چې په خپل خېټو کې ور ورچي. و یو د دې آیات مطلب دا دی چې په دنیا کې دا څومره خلق تګ او دو کوي او دا څومره خلق مهنت کوي، خو د خېټې لپاره کوي. نو الله تعالی فرمایي چې کوم خلق د الله په کتاب کې د هغې په بدلولو کې پیسې اخلي، نو الله به د خېټې د اور واچوي. یو دا. او دویمه دا ده چې اصل کې دا د آخرت سره تعلق ساتي، چې په آخرت کې به الله تعالی د خېټې هغه د اور نه ډکې کړي. لکه حدیث کې راغلی دي چې ان الذي ياكل او يشرب في آنيه الذهب والفضه، هغه خلک چې هغوی د سرو زرو د سپین زرو په لوښو کې خوراک کوي. نبی علیہ السلام فرمای انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، د دوی په دې خېټو کې به اور د جهنم ورواچولی شي. چې کوم خلک هغه د سرو زرو د سپین زرو په لوښو کې خوراک کوي. یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې کوم خلک د یتیم مال خوري، نو د دوی په خپل خېټو کې اور ورچي، نو الله تعالی به د خېټې د اور نه ډکې کړي. مطلب دا دی. بل به سره سوکي ولا يكلمهم الله يوم القيامه، او الله به سره د قیامت په ورځ باندې خبري ونه کی. په دې مطلب دا دی چې یا خو الله تعالی په دې باندې به غصه، نو خبري به سره ونه کی، د رحمت خبري به سره ونه کی. چې خبري وسره کوي د غصه خبري به سره کوي. لکه بل ذکر راغلی چې الله تعالی به وایي چې اخسوا فيها، اے کافرانو کوری شي په جهنم کې، ولا تکلمون زما سره خبري مکوئ. یو مطلب دا. دین دا ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله به سره د سره است خبري نه کوي. ټول مخلوق سره الله تعالی خبري کوي، خو دوی سره الله خبري نه کوي. او ولا یزکیهم، نبی الله تعالی پاک کی. مطلب دا دی چې کوم ګناګاران مسلمانان دي، نو کاوی د جهنم ورته لاړم شي، نو چې دا ګناه تی وسوځي، نو الله تعالی بیا د جهنم نه راو باسي، پاک به کی. خو کافران خلق چې کم دي، نو ولا یزکیهم، الله تعالی به نه پاک کوي، همیشه لپاره به جهنم کی. بل ولا یزکیهم مطلب دا دی چې په دنیا کې به الله تعالی د نیکی توفیق نه ورکوي. بس هغه انسان دی بزان باندې ویریږي چې دته الله تعالی د نیکی توفیق نه ورکوي.
او کم انسان ته چې الله د نیکی توفیق ورکړي نو دا الله پاک کړی دی. نو ځکه الله تعالی فرمایي ولا یزکیهم، په دنیا کې به زه پاک نه کم، په دغه قصقاوالو کې به پروت وي او پروت وي او همیشه لپاره به پروت وي. ولهم عذاب علیم، او د دوی د پر عذاب دردناک دی. دا دلته چې الله تعالی کوم سزا ذکر کړه چې د قیامت پر ورځ به سره الله خبري ونه کی، الله به پاک نه کی، او د دې لپاره دردناک عذاب دی. نو په بعضو احادیثو کې نور خلک هم په دې کې راغلي دي. لکه یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الله تعالی به سره په قیامت پر ورځ خبري هم نه کوي، الله به پاکي هم نه، او د دې لپاره دردناک عذاب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو پاغي کې مسبل ازاره، هغه انسان چې داغه د پنسي د پړکو نخکتې نارینا، نو د دې انسان سره به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې خبرې نه کوي. دویم المنان، چې نیکی ذاتی ستا سره ښېګړه وکړه، ستا سره ښه سلوک وکړو او بیا ذاتی، نو د دې انسان سره به الله تعالی د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. او دریم هغه انسان چې خپل سودا خرڅي او په دروغ باندې قسم خوري، نو د دې انسان سره الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې خبرې نه کوي. او یو بل حدیث کې راغلی دی چې هغه انسان الله به سره خبرې نه کوي. یو شیخ زانین، هغه بوډا انسان چې بدکار دی، چې دې بوډا شوی دی او دیم بیا بدکاری کوي، نو الله تعالی به سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. دویم باغی کې دی ملک کذاب، هغه بادشاہ چې دروغجنی، ځکه د بادشاہ دروغ ته څه ضرورت دی، رښتیا خبرې دی کوي، څوک دروغ نشي کولای. نو ملک کذاب، هغه بادشاہ چې دروغجن دی، الله به سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. او بل باغی کې هغه انسان دی عائل مستكبر، چې تکبر کوونکی دی، الله تعالی به سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. او یو بل حدیث کې دا راغلی چې باغی کې درې کسان دسي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو هغه انسان چې د مازیګر نه بعد هغه قسمونه خوري او خپل سامان او سودا خرڅي، نو د مازیګر ځکه یاد کو چې د خپل سودا ختمي، نو لګیا د قسمونه خوري، دا قسم په خدای چې بده راغلی دی قسمونه خوري، نو د انسان سره الله د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. بل هغه انسان چې هغه زیاته کوي او ظلم کوي، او بل هغه انسان چې هغه بل مسلمان په مال باندې قسم خوري، هغه انسان چې مال د نه دی بل چا دی په دروغ باندې قسم خوري. او بل پکې هغه انسان دی چې د اوبدي او زیاتی اوبدي او د چاله نو ورکه یو د ځان سره منی کړی دي، نو په دې انسان سره الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې خبري ونه کی. مطلب دا یو حق پالتو دی او د په کار نه راځي دی بل چاله نو ورکه، نو د دې انسان سره د قیامت پر ورځ الله خبري نه کوي. دا درې کسان شو. او یو حدیث کې بکې دا راغلی دی چې هغه انسان چې د بادشاہ سره بیعت وکي او ورته وایي چې لکه زه ستا ملګری یم او زه به ستا په دې حکومت کې یم، خو چې دا بادشاہ په د باندې مراعات بند کی، نسره د بادشاہ خلاف بغاوت وکي، او چې کله هغه مراعات ورکوي نو بیا د بغاوت نه کوي، بیا هغه سره په سیټ باندې ناسي، نو د دې انسان سره الله تعالی د قیامت په ورځ باندې خبرې نه کوي. مفاد پرست انسان چې د بادشاہ سره دی په حکومت کې وسره دی، او چې کله وتاغه مطلب زو په آسان الفاظو د سیم چې وزارتونه ولا ور کوي، عہدے ولا ور کوي، نو د په قلاره ناس دی چې بیا دنیا باندې کې د سنوي، او چې کله په د باندې عہدے بنديږي نو د بادشاہ خلاف راوځي، نو د دې انسان سره د قیامت پر ورځ الله تعالی خبري ونه کوي. ولته الله تعالی فرمایل چې ور ولا یکلهم الله یوم القیامه، الله به صد قیامت پر ورځ خبري ونه کوي، ولا یزکیهم نبی پاک کی، ولهم عذاب علیم، او د دې د په دردناک عذاب دی. ولی دوی د دنیا د جن واغستو، گمراهی واغستا، عذاب په بدل د مغفرت کې واغستو، نو الله تعالی فرمایي فما اصبرهم علی النار، يرس صبر کوونکې په دې اور باندې د خپل قمقل خلق دي، دا خو ورته ور روان یو دی به صبر کوي. نو الله تعالی د دوی د لپاره دا وعید ذکر کوي چې کوم خلق حق خبره نه کوي او حق پټي دا دوی د لپاره دا وعید دی. ان الذين بشکها خلق یکتمون چې پټوي ما انزل الله احکامات چې الله تعالی نازل کړی دي من الكتاب د کتابنا، ويشترون به او اخلی په دی باندې ثمنا قلیلا لګي پیسې،
اولئک دغه خلق ما یاکلون نخری فی بطونهم خپل خیټو کې الا النار مگر ور ولا یکلمهم الله الله تعالی به سره خبري ونه کی یوم القیامت فورز د قیامت ولا یزکیهم نبی پاک کی ولهم عذاب علیم او د دې لپاره دردناک عذاب دی اولئک الذین دا خلق دی اشتروا الضلالة چې اغستی دا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې او عذاب په بدل د مغفرت کې نو صبر کوونکي دي په اور باندې ذالک دا د دې وجنا بان الله چې بشک الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې وان الذين اختلفوا او بشک هغه خلق چې اختلاف کړی دی په کتاب په کتاب کې لفي شقاق بعید دی په مخالفت کې دي دسه مخالفت چې لري دی د حقنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين